الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. محترم و عزتمندو، یو ملګري دا تپوس کړی دی چې سړی چې جنازه کوي نو په هغې کې څوک وایي چې الحمد وایي، څوک وایي چې الحمد مه وایه. نو موږ څه وکړو؟ الحمد ووایو او که ونه وایو. خبره داسې ده چې زمونږ دپاره پکار ده چې حدیث کې یو خبر راغلی وي نو په هغې باندې موږ سیده ساده عمل کوو، او دې ته نه ګوري چې پلانکي عالم پکې دا ویل دي چې نه دا زمونږ مذهب کې دا نشته، یا د پلانکي مذهب دا دی، پلانکي مذهب دا دی. چې حدیث راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، نو دغه د ټولو مذهب دی او پکار ده چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. او ټول محدثین او ټول فقها هم د دې ترغیب ورکړی دی چې زمونږ مذهب چې دی هغه صحیح حدیث دی. بخاری شریف کې روایت ته طلحه ابن عبدالله ابن عوف دا تابعی دی، دی وی قال صلیت خلف ابن عباس رضی الله عنهما، ما منځ کو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه پسې، یعنی هغه جنازه کول علی جنازه په یو جنازه باندې، یعنی هغه جنازه کوله د چا او زور پسې ولاړو. فقرأ بفاتحة الكتاب، نو هغه ولستو الحمد لله رب العالمین، الحمد ولستو یعنی الحمد په زور باندې وی. قال بیا وی چې جنازه وکړه دغه نه بعد عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی ليعلموا انها سنه، دا الحمد زکه په زور وی چې دې ته پته ولګي دي خلکو ته چې دا سنت دي. او صحابي چې کله وی چې دا سنت دي نو درې دا مطلبي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. اوس د خلکو خپل مرضی ده، الحمد وی کنه خپل حدیث راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، په کار دره چې موږ په دې حدیث باندې عمل وکړو. دې ته موږ نه ګورو چې دا د چا مذهب کې شته، د چا مذهب کې نشته. زموږ دپاره په چا پسې تلل حکم نشته دی بغیر د قرآن او د حدیث نه. قرآن او حدیث کې یو خبره راغله په هغه باندې عمل پکار دی، سیده ساده خبره ده او دغه د ټولو مذهب دی. وما علينا الا البلاغ، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.